بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة الفرقان مکی سورت تے 50 نمبر سورت تے. سورت یاسین نپس نازل شوی دے. د دې یو نوم نقل تواتر سره سورة الفرقان. بصائر زوی تمیز لگی سورة الفرقان تزگوی چې د دې په شروع کې فرقان ذکر دی. نزل الفرقان اولنی آیت کې دغه ذکر دی. فضائل د دې صورت یو فضیلت د دې تفسیر ثعلبی لیکلی دی. اغم سند داغی کمزور دی بلکہ موضوع دی. متن و سند احادیث موضوع دی. حاشیہ د شہاب کی لیکلی دی. چا چې سورة الفرقان ولست و من قرأ سورة الفرقان قیامت پر بدے پاسولی شی وهو یؤمن ان الساعة آتیة لا ریب فیها وان اللہ یبعث من فی القبور. دے پدے خبر ایمان لري چې قیامت اگر راځي په کې شک نشته او جنت ته داخلول شي بغیر د حساب کتاب. چا چې فرقان ولو سورة الفرقان او په آخرت ایمان لري نو دی به جنت ته حساب الله داخلي. حاشیه شهاب کې لیکي چې دا حدیث دا موضوعي دی منګړت ته سړیا د ځان نه جا جوړ کړل دی. بصائر زوی تمیز کې لیکي چې د حدیث د دې کتاب د دې صورت په فضائل کے ساتھ حدیث تے غټول ضعیف تھی. یو دغه د ابی بن کعب مشهور حدیث تے کم چې ما ولستوسو یو هغه دی. ابل پدے کیا حدیث تے حدیث د علی سیدنا علی رضی اللہ عنہ چې اے علی چا چې تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ولستو نگیا کې د یو روح کتاب ولستو هغه چې د اسمان نازل شوی دی. ندا حدیث پدے کے ضعیف تھی. ربط او مناسبت د مخ کے سره سره د مخ کی صورت سره کلا آخری صورت مخکنی صورت آخر کی داو فرمائل چې اتباع د رسول دا لازم نه په مؤمنانو باندې او مدح وکړه الله د هغه خلکو چې هغې اتباع کی د رسول مخالفین ویرول چې د الله د رسول مخالفت مکوي. دا مخکې صورت آخر کې داسې ویلو. نو دا ربط روح المعانی لیکلی شروع د دې صورت وکړه د هغه څیز باندې د دې شروع وکړه چې هغه دلیل دی په دلالت کې په اوچت شان د الله دغه په ذات او صفات هغه په افعالو باندې داغی په بلنده او داغی په بزرګي داغی په برتری باندې دلیل دی چې داغه خبره ومنه کنه هغه ډېر لوی شان ول ذات دی. هغه ډېر خیرونه را لیږي ډېر برکتونه هغه را لیږي. هغه فرقان هم را لیږلی دی که نه. جواهر القرآن هغه لیکي معنوي ربط لیکي. دا ربط په سلک الدرر کې دویم جلد کې دلته لیکلی دی. سورة الکهف ناغه خبر را روانه کړی ده چې سورة الکهف نه مضمون را روانو چې لم یتخذ ولدا دا الله څوک نازولی نشته د ټول جهان پیدا کوونکې خلاق او مدبر او د ټولو کارونو متصرف او مختار صرف الله دی. دغه څوک نائب نشته او نه خپل اختیار چاله ورکړی دی نه په دې وجه د ټولو کارساز او حاجت روا هغه الله دی. مصائب و مشکلاتو کې صرف الله ته آواز کوي صرف داغه د نوم نظر نیاز منخت ورکوي. نو اوس سورة الفرقان نه د سورة سبا پورې دا سورتونه بطور ثمره او بطور نتیجه دا خبره بیانی چې کارساز الله دی او دغه څوک نائب نشته نه برکات ورکون کې برکات اچون کې
د هر خیر او برکت سرچشمه صرف الله دی، هغه دا کوي. نه په دې وجه تاسو له پکار دی چې برکات پیدا کوونکي او اچوونکي هغه وګڼئ او هغه ته آواز وکړئ او د هغه نه برکات وغواړئ. دا به دې نه تر هغه ځای پورې دا مضمون چلی ښه، برکات دهنده برکات اچوونکي. هم په دې طریقه باندې ربط په سمت الدرر کې هم لیکلی، سمت سین میم دوی د مشر شیخ کتاب دی. هغه ففي سورة الفرقان نفي الشرك في البرکات، سورة الفرقان کې د نفي د شرک شوی فی البرکات او د اعتقادي شرک اعتقادي، لکه څنګه چې نفي شوی وه د دې دویم شرک اعتقادي په مخکې صورت کې، او سورة الکهف کې هم نفي شوی وه چې نیکان بندگان په غیب نه پوهېږي. سورة مریم کې ویلو چې دغه نیکان بندگان الله ته عاجزي کی. سورة طه کې ویلو چې الله په هغې مصائب راوستي وو. انبیا کې ویلو دې ټوله به موږ ته اوازونه کول، زموږ نه به دعاګانې غوښتې. سورة الحج کې ویلو چې دغه نیکان بندگان دي د شرک نه بندو، نور هم د شرک نه بندول، شرک فعلي نه بندو او شرک اعتقادي هم دی بندو. سورة المؤمنون کې داسې ویلو هغې منع کول به خلک د پلیتونه، لکه څنګه چې سورة نور کې ویلو. نه دا صورت په هغې پسې ولګو، شرک فی البرکات نفي کی. او دا درېیمه دعوه ده د قرآن، د درېیمې حصې دعوه ده. د نوم ربط جواهر القرآن لیکلی دی. سورة نور کې ویلو والله نور السماوات والارض، یعنی مسئله توحید د ځمکې اسمان نور دی. د دې مسئله توحید په وجه باندې په ټوله دنیا کې رڼا ده، او د دې مسئله توحید په وجه باندې جهان قائم دی. سورة الفرقان کی فرمائی تبارک الذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، چې دا نور د توحید حق او د باطل په منځ کې دا فرقان دی، جدائی ده. او د دې نور د توضیح او د رڼا دپاره الله فرقان نازل کړی دی. جواهر القرآن لیکلی. سمت الدرر لیکي کله چې شرک اعتقادي مخکې نفي وشوه، هغه ټټ کارونه دا لوی لوی درانه درانه دا الله پاک کوي، دا نور مخلوقات یې نه کوي. دلته به شرک فی البرکات هغه تفریق کوي چې دا هم الله کوي که نه. الدرر المنظومات کې هم دغه ربط راغستی وي چې ما قبل کې رد شرک اعتقادي و، نو دلته رد شرک فی البرکات دی چې مبدا د شرک فعلي ده. مولانا نوی نمبر نه دی ورکړی، کم دی چې څوک اخذ کوي د بل نه، د ما کتاب کې د هغې نمبر بنی یا به د هغې بل لاندې داخلي. پنځم ربط دا دی مخکې یره ورکړې وه چې اوصاف د فاسقینو د منافقینو نه ځان ساتئ او د فاسقو د منافقو عادتونه په ځان کې مراولئ. دې صورت کې د مشرکانو نه مولونه بیانوي چې د مشرکانو د کارونو نه ځان ساتئ، دې نه ډډه کوئ. توجیه الناظرین الدرر المنظومات، توجیه الناظرین کې شپږم ربط د هغې نه دی. کله چې الله ترغیب ورکړو مؤمنانو له چې ښایسته اخلاق او ښایسته اوصاف په ځان کې پیدا کړي، مخکې صورت کې ووایي. نو دلته وایي ان هذه سبب ان هذه چې دا ښه اخلاق په ځان کې پیدا کول دا د دنیوي او د اخروي برکاتو ذریعه ده. ځان کې ښه ادب واچوه، ښه اخلاق په ځان کې پیدا کړه، نو الله به تعالی برکات د دنیا او د آخرت درکړي. توجیه الناظرین. وم ربط توجیه الناظرین دا لیکي چې مخکې صورت کې الله امتیاز فرق بیان کو د ایمان او د منافقانو، د ایماندار او د منافقینو په منځ کې صفات امتیازي. هلته د هغې امتیازي یعنې فرق یې کو بیلولی چې دا کار پکې منافق دی، دا کار پکې نه مسلمان دی مؤمن دی. نو دې صورت کې تمییز او جداوالی ښیي په منځ د اهل الایمان او د اهل الشرک کې، د هغې په اعمالو کې، د هغې په اوصافو کې، د هغې په کړو وړو کې. نظم الدرر یو ربط لیکلی دی بقاعي رحمه الله، هغه درر منظومات کې نقل دی لږ په بدلون سره. هغه وایي چې کله مخکې صورت الله پاک ختم که په دې باندې چې ملک د الله دی، بسعت الملک، دغه ملک ډېر فراخه دی، دغه بادشاهي ده او دغه علم هر څیز ته شامل دی. او په دې ختم کو چې د رسول عزت کوي، عزت او څوک چې د حد نه تېروځي د هغې دپاره یره وه. نو دا صورت په دغه شان خبرو سره شروع کړی دی.
نو در المنظومات راخلی هر کله چې د ما قبل صورت په آخر کې د رسول الله وسلم عظمت بیان کو نو دلته هغه کسانو ته زجر ورکوي چې هغوی په رسول الله وسلم پورې مسخرې کولې او د هغه خلاف کوي. ربطونه ما اته ووې که دی سره کې د آخري نهمې کا ربط اسمی یقین فاتحه زمونږ د کارونو په دې خبره ده ایاک نعبدو شروع زمونږ د کار یا فاتحه کې مونږ دا وعده کړی وه چې ربه مونږ صرف یوازې ستا عبادت کو مونږ عبادت نه کو د بقرې لکه چې څنګه یهودیانو کړی وه عبادت نه کو د آل عمران لکه څنګه چې نصاراو د هغې عبادت کو ځکه عبادت د غیر الله ظلم دی او مونږ ظلم نه کو چرې هم حتی چې په ځانانو باندې ظلم نه کو او هغې له حقوق ورکو کوم چې تاسو سورة النساء کې بیان کړي دي رولېږي مونږ له مایده ځکه چې مونږ شرک نه کو په انعامو کې د ځان نه په تحلیل او په تحریم هر کله چې مونږ شرک نه کو په انعامو کې نو بچ وساتې مونږ د عذاب نه په شان د اصحاب الاعراف راکې مونږ له انفال د خپل طرف نه توفیق د توبې راکې خپل ځان ته او براعت د کفار او مشرکینو نه توفیق د توبې راکې په شان د قوم د یونس مږ دې مونږ باندې بوجونه لکه څنګه چې تا په هود او په یوسف ایښو توفیق راکې مونږ له تسبیح په شان د رعد او توفیق راکې مونږ له توکل په شان د ابراهیم مکې موږ ته په شان د اصحاب الحجر بلکې الهام وکړې موږ ته لارو د خیر لکه څنګه چې تا الهام کړو نحل ته هدایت وکړې موږ ته د خپل کتاب لکه چې تا هدایت کړو بني اسرائیلو ته کلک کې زمونږ زړونه لکه څنګه چې تا ربط راوستو په زړونو د اصحاب الکهف او په مریم په صاحب د طه او په جمیع الانبیا او کې موږ خپل ځان طرف ته اصحاب الحج په شان د ټولو مؤمنانو او روحانه کې زمونږ زړونه په هغې نور چې تا نازل کړی دی په هغې نور سره فرقان مکې ته موږ په شان د شاعرانو چې وی یو څه کوي بل څه اوامر په دې کې 15 دي نواهي په دې کې 2 دي صفات فعلیه په دې کې 28 دي 15 اوامر 2 نواهي اسماء حسنا په دې کې یو غفور ذکر دی بل رحیم رب په دې کې ذکر دی رب اسماء حسنا الله اغم ذکر دی بصیر هم دې کې ذکر دی دا اسماء چې کوم دي که نه دا د صورت دعوې دپاره دا چلیږي د هغې تایید کی رحمان نوم دې کې ذکر دی د الله نومونو کې چې کوم نوم دی رحمان هادي نصیر سواد سره قدیر الحی او خبیر خلاصه خو ما ویلې وه که بیا بعض ځایونو کې ضرورت نه بیا به ویم اول باب خلاصې باندې خیر بیا نظر واچوئ اول باب دا 9 آیتونو کې دی صورت خو ټول څلور حصې و که نه څلور بابه کې و اول باب 9 آیتونو کې دی په دې کې اول دعوه د صورت بیاني اول آیت کې تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا دعوه د صورت 3 ځایه صورت کې بیان شوی ده ناول دلته کې دعوه بیانی دی اول آیت کې او دې کې دا ثابتي چې دنیا عام نعمتونه دا صرف د الله طرف نه دي د دې باب به دا عنواني بیا به 15 دلایل عقلیه پیش کی 15 دلایل عقلیه اول دلیل عقلی په اول آیت کې دی نزل الفرقان دا اول دلیل عقلی دی دویم دلیل عقلی په دویم آیت کې دی الذي له ملک السماوات والارض دریم هم په دې دویم آیت کې دی لم يتخذ ولدا شمارو پسې څلورم هم په دې کې دی ولم يكن له شريك في الملك پنځم هم په دې کې دی وخلق كل شيء فقدره تقديرا پنځه شو ها دا 15 دلایل عقلیه په دې دعوه باندې دي چې برکات دا د الله طرف نه دي برکات دنیویه د الله طرف نه دي برکات الله پیدا کوي دا دلایل عقلیه په دغه دعوه دي بیا زجر ورکی مشرکانو ته چې دا دعوه نه مني چې برکات د الله طرف نه دي دغه مشرکان دغه انکار کوونکي په مختلف طریقو سره هغې له ورکوي دریم آیت کې واتخذوا من دونه آلهه ګوره دوی د الله نه علاوه نور برکت اچوونکي ګڼلي دي منلي دي عقیده لري چې پلان کې هم برکت اچوي دا وګوره او د هغې داسې حال چې لا یخلقون شیئا وهم یخلقون
مړه څه پیدا کولی نشي په خپله پیدا دي. بل ولا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، ځان دپاره د خیر او شر فایده نه لري، اختیار نه لري. بل دغه سره زجر ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، دغه الها دی چې د الله نه علاوه برکت والا ګڼلي، د مرګ او د ژوند دوباره ژوند اختیار نه لري. نه جواهر القرآن وی چې دې په ضمن کې دلیل توحید بیان شو چې برکت اچونکی الله دی، برکات الله نازلی، خالق د کائناتو دی، مالک د نفع او د ضرر هغه دی، دغه الها نه دي. تصرف د مرګ او د ژوند او د دوباره ژوند اختیار الله سره دی، دغه الها سره نه دي. دا یو لحاظ سره دلیل د توحید هم شو. زجر دی په انکار د مشرکینو د قرآن نه صدرم 15 آیت کې، لکه دی مشرکان وی چې دا وجه پیغمبر پیش کړي چې برکات د الله طرف نه دي، دا د پیغمبر د ځان نه دا خبره جوړه کړې، دا د الله نه دی ویلې. هغې وی ان هذا الا افک افتراه، دا خو دې دروغ وي چې تبارک الذي، دې دروغ وي چې برکات الله چی. نو په دغه یو ته الله رټنه ورکړي چې دی دا وایي چې دا پیغمبر دا قرآن د دا نه جوړ کړی دی، او دا هم وایي چې واعانه علیه قوم آخرون، نورو خلکو سره امداد کړی، هغې ورته قرآن خولی. او کله وی وقالوا اساطیر الاولین، څلورم 15 دواړو آیتونو کې د دې جواب و د 26 آیت کې چې تو وایه ما ځان دا خبره دا مسله نه جوړه کړې. قل انزله الذي يعلم سر فی السماوات والارض، بیا دې له زجر ورکي چې دی رسول نه مني په انکار د رسول. و ماتم نهم هغه باندې اعتراضات کې دغه جوابونه بیا کی ودی وای دی رسول الله چې الله چې خوراک کیږي بازار کې ګرځي، یو اعتراض دغه دی. وقالو ما لهذا الرسول، ذم ويمشي في الاسواق، دریم لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا، صدرم او یلقى الیه کنز، پنزم او تکون له جنة یاکل منها، پنزم وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، شپغم انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. دا چې بیازي پای کې بیا پاسان لیکلی شي، آیت تلان دی لیکلی شي زجر فلان زجر فلان. دا د اول باب ما تیزه سره خلاصو وي، ابل ما ویلی بابا دې لپاره زویا ما چې تاسو هغه سراج المنیر او توجیه الناظرین نظم الدرر د دې بسم الله تسمیه هغه سم معنی کړی دي، تفسیر کړی. توجیه الناظرین او در المنظومات لیکلی بسم الله پنوم دا غلا الذی له الحجة البالغه فی الالوهیه، چې داغه د الوهیت حجت او دلیل مضبوط ته او سر تر رسیدل دي. الرحمن رحمان دې داسې ذات ته چې دغه برکات شامل دي ټول مخلوقات دغه د ربوبیت د وجه. الرحیم داسې ذات دې خاص اهل وده چې خاص کړي دي خپل محبت والا بندگان په صفات جمیله سره خسته صفات دغه لور کړي. السراج المنیر لیکي بسم الله الذي له الحجة البالغه فی الالوهیه، لفظ بګ نشتا. الرحمن الذي عم الخلق بنعمه، الرحیم الذي وسعت رحمته كل شيء. نظم درر لگی بسم الله الذي له الحجة البالغه لإحاطة عظمته وشمول علمه وقدرته. الرحمن الذي عم بنعمه الفرقان اهل الايمان والكفران. الرحیم الذي خص من شاء من عباده بملابس الرضوان. پنوم دا غلا چې دا دلیل مضبوط سر تر رسیدل دي، دا عظمت دار سی احاطه کړی دار سی دا علم او قدرت هر شي ګر کړی. رحمان دې دا نعمتونه عام دي اهل الایمان اهل الکفران د بار. رحیم دا ذات دې خاص من شامل عبادی چې خاص کړی د بندگان نه چې چاله خو خوا اغه رضوان هغه رضا دغه رضا ده، رضوان جامع د غستولی دي نه دغه رضا ده. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده ليكون للعالمین نذیرا. تبارک الذی ډیر برکتونو والا دی غزاد نزل الفرقان چې لګ لګی نازل کړي د فرقان علی عبده بخپل بنده باندې ليكون د بارا چې شی للعالمین انسانانو پیرانو د بارا د مخلوقات د بارا نذیر ير ورکونکې. عنوان ښکار دی داوود صورت بیانېږي اباغي یو دلیل پدې کې بیانېږي دلیل عقلی. امام رازی لیکي چې عنوان بدای
اعلم ان الله سبحانه وتعالى تکلم فی هذه صورت، دی صورت کې الله پاک توحید و نبوت او د قیامت احوال بیانی او ختمی به د نیک بندگانو په صفاتو باندې. نه هر کله چې صانع یعنی پیدا کوونکې ذکر هغه ضروری وو، دغه د صفاتو د جلال اثبات ضروری وو، نه لازمی و دا چې دغه ذکر مخکې کړی شوی وي. نه ځکه صورت په توحید باندې شروع کو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده هغه توحید. آیت کې بسی ہو، آیت کې دا دی چې قرآن د الله د ټول نه لوی نعمت دی. الله ډېر لوی احسان کړی چې قرآن را لېږلی دی. اور نبی صلی الله علیه وسلم دپاره د عبد استعمال دی آیت کې کی نه، آیت کې نیم آیت کې دعوت توحید، دعوت صورت ته چې برکات الله را لېږي، او بیا نیم په هغې باندې دلیل عقلی پیش کړي. تبارک ابن کثیر لکی یقول تعالی حامدا نفسه الکریم علی ما نزلوا علی رسوله الکریم من القرآن العظیم. الله تعالی د خپل ځان ستاینه کوي، ستایل هغه سره ښایي. سړی ځان غټې پټې وي نه هغه سره نه ښایي. الله خو لوی ذات دی، جلالی ذات دی، هغه سره ښایي، هغه ځان ستایلی شي. نه ځان په دې ستایي چې په دې خپل بنده باندې ما قرآن عظیم نازل کړی دی. داسې برکتونو والا دی. برکت روحانی دلته ذکر کوي چې قرآن هغه را لېږلی دی. وګوره په دې سره د روح علاج کېږي، د بدن هم علاج کېږي. دا وګوره داسې برکتي ذات دی، برکتونو والا ذات دی، قرآن را لېږلی دی. لکه څنګه چې یوسورة الکهف کې ویلي ابن کثیر وی الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. دلته دغسې وي نزل الفرقان على عبده، دلته داسې ویلي دي. دلته تبارک ویلی، الته وی الحمدلله الذي، دلته وی تبارک الذي. تبارک لفظ تبارک باب تفاعل د برکات نه دی. ابن عباس نه طبری نقل کی تقدسا، پاک دی غزات. سمرقندی نقل کی ابن عباس نه بلا سند یعنی تعالی و تعظم پورته دی او ډیر عظیم شان دی. تبارک الذي برکت معنی سره هي کثرت الخير، د خیر ډیروالی ته وي، د خیر ډیروالی ته برکت وي. اصل کې دا من بروک الابل، د اوښ د ناستو نه پنډغالی چې هغه ولګي په خورو کې ځای ځان له جوړ کړي، هغې دپاره راځي. عرب د نورو څیزونو لپاره هم دا استعمالي. امام رازی د زجاج نه نقل کی د نورو نه، وقال الزجاج تبارک تفاعل من البرکه والبرکة کثرة الخیر، د خیر ډیروالی ته وي، وزیادته د یو څیز ډیروالی ته وي. وفیهم معنیان، په دې کې دوه معنی دي. امام رازی احدهما یو دا دی تبارک معنی دا تزاید خیره وتکاثر، خیر د هغې ډېر زیات شو او کثرت سره شو. لکه څنګه چې ویلي وایي تعدوا نعمت الله لا تحصوها، سورة ابراهیم 34 یو دغه معنی ده. دویم تزاید عن کل شیء وتعالی عنه فی ذاته و صفاته و افعاله. تبارک دا معنی ده الله د ټولو څیزونو په خپل ذات کې، په خپل صفاتو کې، په خپل افعالو کې زیات دی، ډېر دی. لکه وی لیس کمثله شیء، د هغه په شان څه شي نشته دی. بیا به نور تفصیل کړی که نظم. اصل کې دا کلمه امام رازی لیکي په دیم دلیل دا چې دا په بقا باندې دلیل کی، بقا یو شیز پاتې کېدل. وهو ماخوذ من بروک البعیر، د اوښ د ناستې نه دا ماخوذ دی. ومن بروک الطیر علی الماء، او ګویا چې مرغۍ په اوبو باندې کینی، او دغې ته بیرکه وي. بیرکه ته په دې وي چې هلته اوبه ټینګي. نه معنی به دا چې الله تعالی باقي دی، د خپل ذات لحاظ سره ازلي دی او ابدي دی، په هغې کې بدلون نه راځي. د صفات لحاظ سره هغه همیشه باقي دی. ممتنع التبدل، هغه کې چینج نه راځي، بدلون نه راځي. ولما كان سبحانه وتعالى هو الخالق لوجوه المنافع والمصالح والمبقي لها، نه هر کله چې الله خالق دی، پیدا کوونکی دی، مختلف منافع او مصالح هغه پیدا کړي دي، او هغې له همیشه دوام ورکوونکی دغه فیدو له، نه لازم نه چې هغې له دا صفت دغه بیان شوی وي. دغه وي تبارک الذي. قرطبي لیکي زویما قد ذکر بعض العلماء فی اسماء الحسنى المبارک، د تبارک نه بیا ماخوذ مبارک لفظ، مبارک اسم دی، د ری زیر سره، دا د الله نوم دی. وي د ری چې زور شي بیا مخلوق ته وي، د ری چې زیر شي نه الله ته وي. برکت اچونکي ته مبارک وي، اسم فاعل دی که نه، چې مبارک شي بیا مفعول شي.
چا کې چې برکت چولی شي ته مبارک وي. مبارک انسان ته نشي ویلې مبارک علی یا مبارک شاه، نه مبارک دروي ضرب وي. نبی ابن کثیرم لیکي چې وهو تفاعل من البرکه المستقره الدائمه الثابته. نبرکتون وای د غزاد الذي غزاد نزل الفرقان چې لګ لګي را لګلې ده علی عبده په خپل بند باندې. مونږ دا لګ لګ معنا ولیکو نزل ينزل تنزيل باب تفعيل لګ لګ را لګل. انزل خو نه دی ویلې، انزل په نزل کې فرق دی. تفاسیر لیکي ان شاء الله راځو. طبری لیکي الذي نزل الفصل بين الحق والباطل. الله غزاد ته برکتون ولا غزاد ته چا لګلې دی هغه داسې شي چې هغه جدای راولي په منځ حق او د باطل کې. نو داسې نازل کړی دی فصلا بعد فصل، ټوټې ټوټې، و سورتا بعد سوره، سورت د پاسه سورت نازل کړی. طبری معنی کوي. امام رازی وی الذی نزل الفرقان معنی دا انزل جبریل روړی دا قرآن. سمرقندی وی رازی نه وی جبریل دا قرآن روړی دی دا فرقان هغه نازل کړی دی. فرقان هو المخرج من الشبهات، هو المخرج د شبهات نه دا او باسن کې دی. شبهات سړی د حل کوي، مسلې حل کوي، فرقان دی سړی وکاږي فرق راولي. سړی سره فرق راځي. ښه ته چې قرآن وې نه تا سره فرق راځي. امام رازی لیکي نزل لفظ کم نه تدل علی التفریق، دا دلیل دی دلالت کی په تفریق باندې. تفریق ټوټه ټوټه لګ لګ. هر چې لفظ انزل دی فتدل علی الجمع، هغه دلیل دی د جمع په یو ځای په یړ. ځکه وی آل عمران کې وی سورۃ آل عمران کې نزل علیک الکتاب بالحق داسې وی. وانزل التوراۃ والانجیل، تورات د پر انزال لفظ وی، انجیل د پر انزال وی. ځکه چې په یو ځای هغه وروړي شو دنیا ته. قرآن لګ لګ راځي. نو قرآن د برکتونو کتاب دی. علم چې کم دی په مخلوق کې اشرف دی، او قرآن چې کم دی د خیر او برکت کتاب دی. الله دا قرآن نازل کړی. لکن القرآن لیس الا منبع للعلوم والمعارف والحکم. امام رازی لیکي چې ګور الله ول ذکر کو د برکتونو بیا پس د قرآن ذکر کوي. نه پته لګي چې قرآن د برکتونو کتاب دی. علوم و معارف و حکمتونه خلق د دین وباسي، دین زده کړه کوي. ابن کثیر لیکي نزل فعل من التکرر والتکسر. بیا بیا را لګلو، ډیر ډیر را لګلو. لکه څنګه فرمایي سورۃ النساء کې والکتاب الذی نزل علی رسوله. دغه چې مخکنی کتابونه هغه وي په یو ځای راغلي وو. قرآن منجم راغلی، مفرق راغلی، مفصل آیات بعد آیات، احکام پس د احکامونه، صورت پس د صورتونو نه. دا په دې وجه دې طریقې سره مضبوط دا دې اعتراض هم کو کنه. سورۃ فرقان 3332 آیت کې به دې اعتراض هم کوي چې دا ولې په یو ځای نه راځي. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. په یو ځای ولې نه راځي؟ نه الله وي دغسې لږ لږ به نازلو لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. والفرقان الله نازل کړی دی. نزل الفرقان، فرقان را لګلې. فرقان نه مراد ابن جوزی لګي قرآن مراد دی. القرآن سمي فرقانا، فرقان ته په دې وجه وی لأنه ځکه چې د فرق کی په منځ د حق د باطل کې. امام رازی لیکي په دې کې څه جګړه نشته چې فرقان نه مراد قرآن دی. دا وصف الله په دې وجه بیان کو چې د حق او باطل کې هغه بدل جدائی کوي، فرق پاږي کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت په سلسله کې دیتا د حق او باطل خي چې حق هغه دی، باطل هغه خلاف. حلال او حرام کې دا د فرق کی یا فرقا هغه فرقان ته په دې معنی باندې وي چې دا لګ لګ راغله دي. وقرآنا فرقناه التفرق لتقرأه على الناس على مكث. نو دا تعویل چې کوم دی دا ډیر نږدې دی نزل الفرقان ته. قرآن را لګل دی نزل کوم دغه معنی پته راوي، فرقان کوم دغه لګ لګي ټوټه ټوټه نازل کړي دي. هغه سورۃ الاسراء 106 آیت د دې معنی بدل کې پیش کړي. وقرآنا فرقناه، هغه دغه فرقناه نه دا فرقان دی د دین دی وی دا. امام رازی لیکي
امام قرطبي لیکي فرقان ته ولي وي نو ماغه امام رازي چې لیکلي غیر وړي ځکه چې حق او باطل کې فرق کوي مؤمن او کافر کې فرق کوي حلال او حرام کې فرق کوي نقاش وی دا ویلي علی عبده په خپل بنده باندې علی عبده طبری او نور وی چې دا محمد صلی الله علیه وسلم دی په خپل بنده باندې را لګلې نه په محمد صلی الله علیه وسلم پاغه باندې قران راغلی دی را لګلې لګ لګ را لګلې لګ لګ قران څنګه راغلی قران لګ لګ الله نازل کړی دی په خپل قران وی کنه چې ما الله لګ لګ زرا لګلې ما ابن کثیر لګي علی عبده هذه صفه مدح وثناء دا نبی سلام مدح او ثنا بیان الله د نسبت کړه عبودیت ته دا اشرف احوال ذکر کړی دي عزتمن حالات د ذکر کړی دي لکه څنګه چې ليله الاسراء کې ویلو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا پاک د غزا چې د شپې په ټوټه کې بوتو ځان تخپل بندا د عزت په مقام کې ودسوي بندا وته وي کله چې دغه شان صفات ول ور کړي په مقام د دعوت کې چې بل نه کی وانه لما قام عبد الله کله چې عباسی د الله بنده رسول يدعوه الله طرف ته دعوت ورکی قران بیانی کادو یکونون علیه لبدا نزدې ودا کافر چې باغ ور پنشي چې دا قران بنګه نه دغه وخت چې کله دغه شانت کله چې قران نازلېږي نو امي ویلي چې هغه د ما بنده دی پر اختیار ترا کوزیږي نو وای تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده نو دا د عزت مقام دی ښا عبادت باندې غس پکېږي نه هغه بنده دی د الله خدای عبودیت او زموږ د عبودیت فرق دی هغه خو نبی دی کنه مونږ غیر انبیاء یو لیکونا د لپاره چې شي سوک شي په دې کې دا قول دی ابن جوزی لګي د دې لپاره چې دا بنده شي جمهور د غرای ده جمهور مفسرین ډیر مفسرین دا راي ده جمهور ها ډیر مفسرین ما وردی وي د دې د پاره چې شي دا قران د مخلوقات د پاره یره ورکونګي نه دا یو بل سره انټر ریلیټډ دی قران د پیغمبر نه بغیر نه کیږي پیغمبر د قران نه بغیر ابن جوزی دا غلی کړي امام رازی لیکي وقول من قال انه راجع الى الفرقان فاضاف الانذار اليه كما اضاف الهدايه اليه في قوله ان هذا القران يهدي فبعيد سوګي دا فرقان ته راځي ده کنه دا وی صحیح نه ده ځکه دا خو د فاعل صفات دي ان دا نبی سلام صفات ده ناغه د لپاره حقيقي تور د استعمال کیږي او د قران د لپاره د استعمال مجازي کیږي د مجازي معنی به اعلی اخر چې کله حقيقي معنی متعذر اگرانی یا یو قرینه موجودي نه حقيقي معنی والا کنه د لپاره چې دا پیغمبر خلق له تنبیه ورګي یا ورګي حقيقي معنی ده معنی کې فرق نشو کولای بیا تفسیر کې سړی خطا کیږي لیکونا د لپاره چې محمد صلی الله علیه وسلم للعالمین مخلوقات د لپاره پښتو کې د عالمین دغه معنی ده خو دې ځای کې سم مراد دي د عالمین نه تو بری لګي لجميع الاجلن والانس د ټولو انسانانو پیریانو د لپاره هغه انسانانو پیریان چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کوونکې لګلې دي امام تو بری دا معنی کړو د لپاره چې د انسانانو پیریانو د لپاره شي هغه یره ورکوونکې نذیرن سمانه دا منذرن په معنا د منذر دی منذر جوړ هي منذر یری اغي د بدنجام نه د عذاب نه یری ولی یری کتا سو الله یو نمنو اغلم خالص عبادت نکو دا نور بت پرستی بوتانم پر نه خو دو نستاسو انجام بخنی امام طبری ټول تفسیر کړي یعنی منذرن ينذرهم عقابه ويخوفهم عذابه إن لم يوحدوه ولم يخلصوا له العبادة ويخلعوا كل ما دونه من الآلهة والأوثان دا سيزونه پرې دی الله ته متوجه شوی امام طبری دغه تفسیر کړي سمرقندی ویلي ليكون القرآن نذيرا للإنس والجن ويقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم اسوګو يعني الله تبارك وتعالى للعالمين وارادها هنا جميع الخلق سوچا ټول خلق غسته مخلوقات غسته او قرطبي وی چې مراد العالمین الانس والجن ده انس او جن ده ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم انس او جن ته مبعوث ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان رسولا إليهما ونذيرا لهما وأنه خاتم الأنبياء
دا انبیاء و آخري نبی دی هغه نه پس نوی نبی نوی رسول نشته. ولم یکن غیره عام الرساله د دې نه علاوه چې نور کم پیغمبرانو دغه پیغمبري سیوا د نوح علیه السلام نه عام نوا صرف د نوح علیه السلام نبوت عامو. فانه عم برسالته جميع الانس بعد الطوفان. د طوفان نفس د نوح علیه السلام نبوت د طوفان نفس خبره کوي د ټولو لپاره عامو لکه چې دغه نفس بیا دوباره دنیا شروع شوه د لپاره چې شي دا پیغمبر د مخلوقات د لپاره نه د انسانانو پیریانو د لپاره تر قیامت نذیرا. ابن جوزی معنی کی مخوفا من عذاب الله. مخوفا دا معنی ابن جوزی کړی ده وی عربی موږ څوک نه دي چې دا سه معنی کړی. ابن جوزی مخوفا من عذاب الله عربیانو کړی ده کنه اگر چې دا معنی د حق نه ادا کوي مترادف نه ده. قرطبی نذیرا والنذیر المحذر من الهلاك د هلاک نه هلاکت نه ير ورکون کې تباہ نه چې وسړې بچ کې. جوهری والنذیر والمنذر والنذیر الانذار گردانه دی ویلې نذیر و منذر و نذیر و انذار د دې مصدر دی. امام بیضاوی معنی کی نذیرا منذرا په معنی نذیرا یا د انذار په معنی دی. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي الله داسې ذات له ملک السماوات یوازې دغه په اختیار کې دا بادشاہي د اسمانونو والارض او د ځمکې ولم يتخذ غندن ولي ولدن هیڅ نازولې ولم يكن له نشته داغ الله سره شریک سوک برخي والا فی الملک په بادشاہي کې وخلق كل شيء پیدا کړی دی هغه الله هر چیز فقدره نا هغه چیز له اندازه ور کړی دا تقدیرا خاص اندازه. دلائل عقلیه بقایا دی آیت کی پیش کی تاسو تمام وخت یو شمارل او پس روح کا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. دغه داوا باندې چې برکات د الله طرف نه دی ولې دی ځکه چې هغه ملک السماوات والارض بادشاہ د زمکو اسمانونو هغه د برکات هغه لېږي. برکات ځکه الله را لېږي چې دغه څوک نازوي نشته دی. برکات ځکه الله را لېږي چې بادشاہ کې دغه څوک شریک نشته دی. هر شی الله پیدا کړی دی هغه له یو خاص مقدار یو خاص باډي ور کړی دا نه برکات هم پکې هغه الله چی دلیل په دې طریقه باندې ښا بل عنوان بده کې دا چلیږي چې دا قرآن مجید د یو سائل د چا درخواست نه دی تا ته چې پیش کړی دی کته منی او منا کنه منی منا دا د خالق کائنات فرمان دی دا منل د دې ته سره ټټي کول دا واجب او لازم دی تبه منی ټیک به منی او دا یو غلط فهمه ازاله کی دا الله څوک نازوي نشته څوک شریک نشته د الله د یکتای د توحید دلایل په کې د پیش کی مونږ مربوط موضوع چونکه نه زکه رسول سره لګو خو په دې کې بعض عنوانات پاتې شي هغه ته نشاندهی کول ضروری. الذي له ملك السماوات والارض الذي تبری معنی کی تبارک الذي نزل الفرقان الذي له سلطان السماوات والارض اسی مربوط معنی کی ها برکتون والد غزات چې فرقان را لګل دي دغه په اختیار کې بادشاہ د اسمان نو د زمکو دي په دې زمکا اسمان کې دغه آرډر نافذ کیږي دغه فیصله او دغه قضا دغه نافذ کیږي دا ټول دغه احکام مني نه لازمی خبره دا چې دغه خبره ومنل شي مملکت والا د خپل مالک د خپل بادشاہ خبره مني نه تاسو لم پکار دی یا خلکو توبري وي چې الله داسې تاسو لم پکار دی چې زما د نذیر خبرو منه زما د نذیر خبرو منه که نذیر مخیت کې سو نبی نذیر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نذیر دی تاسو لم پکار دی چې زما د رسول خبرو منه یا خلکو هغه پس روان شي هغه چې پیش کړی دی هغه منه. امام توبری دا معنی کړی دی فلا تعصوا نذیری الیکم ایها الناس واتبعوه واعملوا بما جاءكم به من الحق له ملك السماوات والارض
سمرقندی معنی کی خزائن السماوات والارض، خزانه د ځمکو اسمانونو هغه الله سره دي. الله نه غواړه کنه بل ته د بل جیب ته نظر مکوا چې دې به راکړي. الله نه غواړه الله به درکړي. هغه سره خزانې دي چې جیب ته وګوره جیب به تشي، لیکن د الله خزانې نه تشيږي. الله نه غواړه. سمرقندی معنی کی له نفاذ الامر فی السماوات والارض، ملک و سما دغه نفاذ په دنیا کې پزمک آسمان کې په دې کائناتو کې دغه حکم نافذ کیږي، هغه نافذ کی. هغه وینور د روخیږي تندر دی ونی نه دراخیږي نه راخیږي. هغه باران دی نه باران دی. په دې سمکو آسمانونو کې دغه باچوي د مړه. امام رازی په دې کې اشاره ده چې دا مخلوقات ټول الله ته محتاج دي، ټول الله ته محتاج دي. زمانہ چلولو، زمانہ په یو ځای پاتې کول، ورځ او شپه په خپل شکل کې او په خپل وجود کې الله ته محتاج دي. الله متصرف ته په دې کې چې څنګه غوړي غهنجلي باچا هغه دی کنه. خلک ویل ستا بچی ده، بچی د الله د ځمکې اسمان باندې د الله بچی چلیږي. هغه د حکم نه بغیر مرغې وزرم نشي لګولې. ولم يتخذ ولدا، هغه ذات چې فرقان نازل کړي برکتونو والا چې دی، هغه څوک نازولې نه دی نیولې، دغه څوک نازولې نشته دی، هغه د چا نه مجبوره نه دی. طبري معنی کی تکذیبا دې کې الله رد کی په هغه چا باندې چې څوک وي د پلانې د الله نازولې دی. الله دغه نعوذ بالله یریږي، دباویږي، دغه د مینې نه یریږي، دغه په عشق کې الله یو ډوب شوی نعوذ بالله، بیا غلط کارونه د الله نه کیږي نه. ولم يتخذ ولدا، د الله نه ذول نشته دی، د الله د چانه دباویږي نه. دی وی الملائکه بنات الله، د دې دا عقیده وا چې ملائک د الله لونه دي. ندل ته بیرت کی چې الله غزا چې فرقان را لګلې د خپل بنده باندې هغه ولد نه دی نیولې، دغه څوک نه دی نشته، مړ دروغ وای په خپل رب باندې. امام طبری تفسیر کړي. سمرقندی ولم يتخذ ولدا، هغه الله نازولې نه دی نیولې، نازولې نشته دی چې د الله حکومت او د الله ملک د ځمکې اراضیو د سماواتو د اراضیو حکومت هغه ولد ته پاتې شي. د الله څوک ولد نشته دی، د الله څوک نائب نشته دی چې نعوذ بالله الله آرام کی نه د هغه زوی حکومت کی یا هغه پس بل کس هغه حکومت کی. نه نه نه، الله باندې لا سو نو مو باغ باندې پرګالی نه راځي، ناغه نازولی نشته دی. امام رازی لګي دی وړه ټوټه کې ولم يتخذ ولدن پدې کې واضح کړل چې هغه معبود ابدي دی، ابدي معبود دی، هغه نه بدلیږي چې ته بس نن دی یو خدای لسار دی بل دی او تر ځان نبی خوخه چې ورګه د پرخته عبادت بو کما، ورګه د قبر بو کما. الله خو سم نشته نن دا قبر ول راشه الله شوی د به عبادت وګو. نه 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 نه. ولا يصح ان يكون غيره معبودا ووارثا للملك عنه، او دا اډو صحیح نه دا چې داغه نه علاوه د بل سي سړی دغه عبادت وکي، هغه د معبود جوړ کی. او دا اډو صحیح نه دا چې بل سي دغه د حکومت وارث شي. نه دا د مخکې د لپاره تاکیدی صفت جوړیږي، تبارکا هغه د لپاره دا تاکیدی صفت ته. ادا یو گویا چې رد په نصارا باندې امام رازی وي د هډیر نه د سپړ د قرطبی بیا سمرانا چولې. الله خپل ځان صفائی بیانې چې داغه خبر نه کم چې مشرکان بیانول، مشرکان به چې ملائک د الله اولاد دي نعوذ بالله، ان الله لونه دي. يهوديان به چې عزير ابن الله، عزير د الله نازول دي، الله د خپل صفائی بیان کړه. نصارانو به چې المسيح ابن الله، دا یسوع مسیح عیسی چې د مریم نه بلکې د الله زوی دی. الله پیرت کې لم يتخذ ولدا، د الله زوی نشته دی، خپل نشته او پردیم ځان نه زوی کړي، بدل خبره کې. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له نشد غیر شریک سوک برخ والا فی الملک و بادشاہی کی په حکومت کې د ځمکه آسمان کې الله پاک سره په خدای توپ پکار کې بل سوک شریک نشته دی. معنی دا ده د خدای توپ پکار کې الله پاک سره هیڅ مخلوق شریک نشته، نه پیغمبر، نه فرښتہ، نه انسان او نه پیره، نه ګټه لوټه، هیڅ شی شریک نشته. مړه دلته الله رد کی پاغه چا باندې چاغي وي دا بوتان الله پاک سره شریکان دي په خدای توپ کې رد کی الله پاغي د مشرکان د عربو چو هغه په تلبیه کې لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه وما ملک. دا به
شریک خو دې نشته ربا، خو لیکن هغه ستا شریک دی چې تا هغه له خپل حکومت ورکړی څه ټوټه دې ورکړې ده. نه الله پرې رد وکړو چې دا الله شریک نشته دی. ولم یکن له شریک فی الملک، نشته دی مړه نخی دا چې خلکو الله یو ګڼی. فافردوا ایها الناس لربکم الذي نزل الفرقان على عبده، هغه رب یواز یو ګڼی، هغه واحد لا شریک وګڼی چې په خپل بنده محمد صلی الله علیه وسلم باندې فرقان را لېږلی دی. دغه دپاره عبادت خاص کړی د بوتانو، د اصنامو، د ملایکو، د انسانانو، د پیرانو عبادت مه کوئ. دا ټول دغه مخلوق دی، ټول دغه په اختیار کې دي. دا کارونه بندګانو پورې نه ښایي. امام طبري تفسیر کی سمرقندی ہوئی ولم یکن له شریک فی الملک، هغه الله سره څوک برخه والا نشته دی دغه په حکومت کې. سمرقندی معنی دا ده چې دا هغه نه حکومت په زوره څوک اخیستی نشي، شریکو سره یې هغه ته والی چې دا زما شو بس نن ته ختم شو، ته ما سره برخه والا نه، نن ستا برخه ختمه، دا څوک نشي چې هغه نه والی مړه. امام رازی بھی معنی دادا والمراد انه هو المنفرد بالالہیہ، چې اللہ پاک بتو الوہیت کی کی آواز دے. الوہیت حکومت بادشاہی دا اللہ دا، کله چې بنده ته دا پته ولګي چې الوهیت د الله دی نه د خلکو نه امیدونه یری ختم شي، خلکو نه بیا نه یریږي. ذالک انقطع خوفه ورجاؤه عن الکل، او زړه بیا صرف الله نه مشغولي، الله ته سترګي، او د کې رد په بت پرستو باندې چې هغه وي خدایان دو دي، او څوک د ستورو د عبادت قائل دي، څوک د بوتانو د عبادت قائل دي، په دې کې رد دی. مړه الله پاک سره ستوري شریک نه دی، بوتان شریک نه دي، اسے لگیا ہے. ولم یکن له شریک فی الملک، هغه دا ذات وخلق کل شیء، هغه هر چیز پیدا کړی دی، هر چیز چې څه دی دا الله پیدا کړی دی. امام طبری معنی کی پیدا کړی دا غزاد چې په محمد صلی الله علیه وسلم فرقان را لګلې دی، هر چیز هغه پیدا کړی دی، ټول شیزونه د الله مخلوق دی، ټول باندې دغه حکومت دی، دغه ملک دی، دغه ملکیت دی. ممالک له پکاري، مریانو له پکاري، غلامان له پکاري، د خپل مالک خبره مني، هغه پیدا کړی، هغه پیدا کړی، دغه مخلوق دی، دغه ایجاد نه تعالی پکار دی چې د خپل مالک خبره ومني. تا ته الله وی د ما عبادت کوا. وخلق کل شیء، سمرقندی معنی کی کما ينبغي، څنګه چې پکارو نو هغه سيزونه الله هغه شان پیدا کړی دي څنګه چې الله غوښتو. قرطبی معنی کی الله هر چیز پیدا کړی دی، هر چیز چا پیدا کړی، هر چیز الله پیدا کړی دی. ودا سینه دا څنګه چې مجوسیان وي، بت پرست وي، سوي چې شیطان یا تیارا دام بعضی سيزونه پیدا کړي، دا وی دینه پیدا دي، دا سینه دا وي که تیاره دا کرانا دا کوبه دی کور دی. الحمدللہ بارک اللہ که هر چیز دی دا اللہ پیدا کړي، دا خو سیزونو پیدایش دیوی دا رڼا کوي، د بدو سیزونو پیدایش دیوی تیار کوي، تنقید دی پہ. وخلق کل شیء، خسیز او خراب سیز اللہ پیدا کوي، تیارو رڼا اللہ پیدا کوي، نیک بختی و بدبختی اللہ پیدا کوي. اپاغ خلکم ویرت دی قرطبی وی چې بعد خلک وی چې مخلوق سره قدرت شته د ایجاد، ایجاد دا نه وی چې لړګاړی جوړ کو داغه نه مړه، یو سیز د نشنا شته کول، مخلوق پیدا کول. امام بیضاوی معنی کی وخلق کل شیء، اللہ ہر چیز پیدا کړی دی، احدثه احداثا، الله هر چیز د نشته کړی دی، شکل ور کړی دی د خپل اراده مطابق. لکه انسان پیدایش ته وګوره، د خاص موادونه په خاص شکل کې، په خاص صورت کې، الله په معین شکل کې الله دی جوړ کړی دی. فقدره تقدیرا، فقدره نو بیا الله اندازه لګولې دا د دې سیزو، دا کوم څه چې پیدا کو، تقدیرا په اندازه لګولو. وضاحت کوم تو باری معنی کی هغه وی هر مخلوق الله بیا برابر کړی دی، برابر کړی دی، الګي دیوال وام لا برابر کړی مینه دی، دغه معنی برابر کم کنه، برابر کی سر ته ورسی سم چنا پکار دی، پلستر ور کی رنگ ور کی برابر شي کنه.
برابر کړی دی الله پاک هر مخلوق په برابرولو پوره کړی دی هغه دپاره چې څه کې دغه خیرونه الله پاک وله هغه کړي دي په هغې کې څه خلل او څه تفاوت او څه کمي نشته ځان ته وګوره که نه خوله کم ځای کې ده خوراک دپاره لاسو ته ځي که نه ځي که نه په درمپایې به ودخېږي هر چیز برابر دی سمرقندی لیکي فقدره تقدیرا بین الصلاح فی کل شی هر چیز الله پاک صلاحیت پیدا کړی دی هغې دپاره خاص اندازه جوړه کړې ده څوک سړی څوک نر او څوک مذکر څوک مؤنث امام ابن جوزی معنی کی برابر کړی دی په اندامونو هغه ماډل هغې شکل دی راوستی دی چې هغه ته کې هغې کې د هغې خیر و د هغې څیز چرګې ته وګوره نه چرګې باډي د هغې مطابق ده هغې د اتي برابر جوسه نه ده ورکړی اتي د اتي برابر ورکړی اوس اتي هګې نه اچي چرګه به هګې اچي ټول هر یو شیز په خپل ځای ته وګورې ته به چې بلکل هر څه ټیک ټاک دي څه غلطي پکې نشته دی چې پیدا کړی دی نه صحیح پیدا کړی ښه په اندازه پیدا کړی دی په اندازه چرګه ته نه د غیوم له خېټې وله نه ده ورکړی په اندازه هر یو شی په اندازه دی قدره تقدیره په اندازه دی برابر دی قدر له دویمه معنا ابن جوزی قدر له ما یصلحه و یقیمه اندازه کړی دی د دغې څیز دپاره هغه څه چې د ده پکې خیري او دې په هغې باندې قایم دایمي یعنې دله رزق هم په خاص اندازه ورکي هر څیز خپل خوراک الله پاک ورته هغه رسي فقدره تقدیره د هغه د ژوند اندازه یې لګولې ده د هغه د سهولیاتو د هغه د خوراکونو د هغه د رزق اندازه یې لګولې په خاص اندازه همدا درېیمه معنی ده کومه چې ما وکړه اخره کې امام قرطبي لیکي قدر کل شیء مما خلق بحکمته علی ما اراده د خپل حکمت مطابق الله د هر څیز اندازه لګولې ده الله نه غلطي نه ده شوې په هغې کې غفلت نه ده شوې چې ورکه خیال نه دی و چرګه دنیا ته په یو خپه راغلې ده هلکه دا غوړکه ما خیال نه بیا جوړه شوې ده غفلت دی پکې نه دی شوې صحوه دی پکې نه ده شوې غلطي دی نه ده شوې چې ماغې وله چې د کلمه کې ایښي دي نه هر شی په صحیح ځای دی هر چیز په صحیح ځای دی داسې مسټیک هغه نه کوي بل جرت المقادیر علی ما خلق الله الی یوم القیامه بلکې مقادیر دا اندازې د الله په مخلوقات کې تر قیامت روانې دي او پس د قیامت نه هم رواني اندازې الله لګوي که نه جهنمیان هلته د خپل اندازه جنتیان د خپل اندازه د الله ته معلومې دي نه هغه الله خالق دی هغه مقدر دی اندازې لګونکې تقدیر ورکونکې تقدیر لیکونکې هغه الله دی یوازې صرف اور صرف د هغه عبادت کوي امام بیضاوی لیکي فقدره تقدیرا خاص افعال او خصایصو باندې الله هغه پیدا کړي د ده ځان کدن او نیټه دغه هغه اندازه کړي دي امام بیضاوي دغه لیکلي ابن کثیر وی فقدره تقدیرا هغه د خلق کل شی نه راغستی هغه هر څه چې د الله نه علاوه هغه مخلوق دی د الله نه علاوه چې څه شی دی هغه مخلوق دی هغه مربوب دی الله یې پالي الله یې ساتنه کوي هغه خالق دی هر څیز هغه رب دی هغه مالک دی هغه الہ دی وکل شیء تحت قهره وتسخیره هر څیز د الله د قهر او دبدبې د لاندې دی د هغه د تدبیر د لاندې دی چې الله یې څنګه چلیږي به د هغه د اندازې د لاندې دی چې هغه ته څنګه وي هغه شان به کوي دوه ایتونه کافي دي اذان ته ټایم لږ دی بیا ګوی لفظي معنی ته تبارک الذی ډیرو برکتونو والا دی هغه ذات نزل الفرقان چې لږ لږې نازل کړی دی قرآن فرقان علی عبده په خپل بنده محمد صلی الله علیه وسلم باندې ولې نازل کړی قرآن چې څوک زکي سبق کوي هغه به دا کار لیکونه د دپاره چې شي للعالمین دا پیغمبر د انسانانو پیریانو دپاره نذیره یره ورکوونکې د بد انجام نه یېروونکې قرآن چې زده کي نه هغه وده کېږي نه خپل میشن بیا چلوي الذي هغه الله دا ذات دا برکتونه چې اچوي دا فرقان چې دا لېږلی دی هغه داسې دی ګورئ له ملک السماوات چې خاص دغه په اختیار کې دا بادشاهي د اسمانونو والارض او د ځمکې هغه داسې دی لم یتخذ ولدا نه دي نیولې هېڅ نازولې دام ورا لم یکن له شریک فی الملک نشته دی هغه سره شریکن څوک برخې والا څوک حصهدار فی الملک
بادشاہي کې او بادشاہي د ځمکې او د اسمانونو کې په دې کې هغه تر څوک صدر نشته هغه برکتونه وای د ذات وخلق كل شيء پیدا کړی دی هغه الله هر څیز فقدره تقدیرا غلی اندازه ورکړی دا تقدیره خاص اندازه سبحانك اللهم وبحمدك